وګوره چې په دې اتو کسانو کې خو زه نیمه په دې اتو کسانو باندې الله جنت حرام کړی دی. نو وګوره ای د نن زمانې ټیک ټاکره وګوره چې ته خو په دې کې نه. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې الله رب العزت جنت پیدا که جنت ته الله رب العزت په مینه محبت باندې وفرمایل ای جنت لږې خبرې خو وکړه که نه. نو جنت گویا شو جنت ویل یا الله ما ته چې څوک داخل شنو یا الله هغه اعلی ترین انسان دی یا الله هغه کامیاب انسان دی او زه ستا د نعمت مظهر یم یا الله دلته به ستا نعمتونه د خلکو ته ظاهریږي. الله رب العزت تو فرمایل چې ای جنته زما دی په خپل خدایي باندې قسمی زما دی په خپل جلال باندې قسمی چې اته کسان دا به تا ته داخل نکمه په اتو کسانو باندې به ستا بوی دا ورنشي په اتو کسانو باندې د جنت بوی حرام دی. الله رب العزت تو فرمایي نو دا اته کسان څوک دي؟ اسې نه چې ما ته په دغه اتو کسانو کې یو نو شاید او باید د دینه مخکې چې تعالی مره چې توبه وباسي الله رب العزت ته. هغه اته کسان څوک دي؟ عبدالله ابن عمر سے فرمایي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې الله فرمایي چې یو شرابي دی هغه شرابي چې همیشه د پاره شراب سکي توبه ونسته داسې انسان باندې جنت حرام دی. الله فرمایي جنت ته به داخل نکم. دویم زناکار زنا کوي همیشه د پاره دا په زنا کې مخترع زنا کوي الله رب العزت نه شرمېږي. الله رب العزت فرمایي ای جنت په تا باندې دا انسان حرام دی تا ته به دا نشي درتلی. دریم دیوس انسان دی هغه سړی چې خپلې ښځې له خلق راولي پیسې تیالي او په دې ښځه باندې زنا کوي خلق خپلې ښځې له راولي. الله فرمایي ای جنت په تا باندې د اوس حرام دی د اوس په تا ته نه درځي. اوس تاسې په دې دور کې وګورئ ښځه لورې ټیک ټاکرې ټیک ټاک ته ناستی خاونې دغه رنګې پلارې مورې خویندې ورونه دا له اجازت ورکوي ټیک ټاک کوه روپۍ پې ګټه او دومره فحاش خبرې دومره فحاش